دغه لقب الله تعالی صرف دته ورکړی دی. دین ژوندې کوونکی دین لقب څنګه حاصل شوی دی؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زه مدرسه نظامیه ته روانم، پلارم یو داسې شخص وکتو چې نه کېناستی شو، نه ګرځېدی شو او نه ودرېدی شو، ډېر کمزور و. وایي زما پې ډېر زیات زړه خفه شو. وایي زه چې ورته قریب شوم او ما ورته د لاسونه ور واچول، هغه ناګهانه ځوان شو او ما ته ډېرې دعاګانې شروع کړې، په خپلو خپو روان شو ما سره. وایي ما ته یې وفرمایل چې ته ما پېژنې زه څوک یم؟ وایي ما ورته حیرانۍ کې کته چې زه خو تا نه پېژنم، ته خو اول بوډا وې، کمزوری وې، ګرځېدی هم نه شوې، او یکدم ځوان شي، دا څنګه چلو شو؟ وایي راته یې وفرمایل زه ستا د نیکه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یم، تا ته په انساني شکل کې راغلی یم او زه ډېر زیات کمزوری شوم. زما دا حالت چې تا وکتو زما اصلي حالت دا دی، او ستا په لاسونو به مې دوباره الله تعالی را ژوندی کوي. ګورئ دی فرمایي چې د دې تذکره د دې ذکر ما چاته ونه کړو، صرف دا واقعه ما سره وشوه، خو چې کله په مدرسه نظامیه باندې وردن نشوم، وایي غیبي اوازونه شروع شو چې محی الدین رالو، محی الدین رالو. وایي د هر چا په زبان باندې زما دا لقب جاری شو، محی الدین، محی الدین. دته په اولیاءو کې بعضې اشهب هم ویل کېږي. بعضې اشهب هغه باز ته ویل کېږي چې دا په دې ټولو بازونو کې ډېر طاقتور وي او د باندې تور او سپین ویښته وي. دا یو قسم لا خاص باز دی. نو په دغه بازونو کې چې څنګه وایي د باز اشهب ته الله تعالی یو خاص درجه ورکړې ده، الله تعالی دا رنګي شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه ته په اولیاءو کې خاص درجه ورکړې ده. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه په 470 هجری کې د ایران په یو وړوکي کلي کې په جیلان کې پیدا شوی، په مطابق 1078 عیسوی کې، او دا مبارک په 561 هجری کې په مطابق 1165 عیسوی کې پرده فرمایلی ده. د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه ټوټل عمر 91 سال، تقریبا 91 سال. حضرت شیخ شهاب الدین سہروردی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دا د غوث پاک سے پیدائشی کرامتو چې الله تعالی عزت ورکوي، نو موت تعالی سره وسره حسد پکار دی. وای دا مبارک چې پیدا شو د په سټ باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپې مبارک قدرتی چاپ جوړ. شیخ شهاب الدین سہروردی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي ورته د په سټ باندې د حضور علیه السلام قدم مبارک او د قدم مبارک بیا په ټولو اولیاء باندې بس. د والد مبارک نوم دی حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی علیه، او د مور بی بی نوم دی حضرت ام الخیر امت الجبار حضرت فاطمه رحمت الله تعالی علیها. د والد محترم فرمایي چې په کم سحر باندې زما دا بچي حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه پیدا کېدو، وای ما د شپې یو ښکلی خوب ولیدو. خوب کې ګورم چې د دوانو جهانو سردار رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم زمون کور ته سره د صحابه کرامو تشریف وروړی دی، او زمونږ دا کور وای داسې رڼا کوي، هر سیز ته چې ګورم د دې کور و هر سیز داسې خاندي راته. وای زمونږ کور کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چهل قدمی کوي ګرځي. وای ما ته فرمایل چې اے موسی ستا دې کور ته زما بچی را روان دی، زما زوی را روان دی چې هغه به د زما هم محبوب دی او د الله هم محبوب دی، او د وخت یو شیخ اعظم به یادیږي. هغه
حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دا خوب ما د شپې وکړو چې سحر شو ما زما غېږې ته الله تعالی شیخ عبدالقادر الجیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه راوستو. دا خو پیداشي د دا کرامت چې وروړو د چا زیره با ترور ور کوي، د چا زیره با نیا ور کوي، د چا زیره به چې کوم د ماما ور کوي، او چې رسول الله مبارک د کوم هستي زیره وروړي غلب الله سون الوشان ور کړی. د حضرت ام الخير فاطمه رحمت الله تعالی علیها په دغه وخت کې د شپېتو کالو په عمر کې و. د غوث پاک سے مور بیبي او دې ته سن ایاس ویل کېږي، لکه د زنانو د نومیدۍ کال. کله چې زنانا 55-52 داسې کالو ته ورسیږي بس دا بیا عام زبان کې چې ورته مونږ وایي شانډه، دا بیا د بال بچ د روړو قابل نه وي. ګوره خدام د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه کرامتو چې د شپېتو کالو په عمر کې د یو بیبي نه الله تعالی دا مبارک پیدا کړو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې په کوم کال په 470 هجری کې پیدا شو، په جیلان خار کې چې څونه امیدوار زنانه وي په هغه کال باندې ټول زنانو ته الله هلکان عطا کړو. تفریح الخاطر کې لیکي چې وهم 1100 ولدا او د دې تعداد 1100 وكلهم صار من الاولیاء، او دا ټول د غوث پاک صاحب د برکته د وخت اولیاء ګرځیدلی. سون الوشان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه ته ورکړو. او حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا مبارک پیدا شو، مور بی بی فرمایي چې د په چهره مبارکه کې داسې رعب داسې رڼا وه چې هر چا به چې ورته کتل عاشق کېدو به پې. داسې د مخ مبارک کې الله تعالی یو خوږوالی یو رعب او رڼا یې ښودلې وه. او مشهور کرامت چې ډېرو کتابونو راغستی دی، جامع کرامات اولیاء، قلائد الجواهر، بهجة الاسرار، د اخبار الاخیار، سفینة الاولیاء، نفحات الانس، داسې ډېرو کتابونو معتبر کتابونو دا کرامت راغستی دی چې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه په کوم سحر چې پیدا شو په هغه سحر باندې ډومبۍ روژه وګورئ. او دا مبارک د مور په غېږ کې تر ماښامه پورې روژه دارو. بیا ګورئ او یو روژه نه پوره 13 روژې د مبارک د مور په غېږ کې په ډومبي کال نیولي دي. ګورئ اوس وایي یو سړی وایي چې زما عقل نه مني چې ماشوم دی او د مور په غېږ کې روژې نیسي، نو کرامت خو وایي دي ته چې ستا عقل به نه مني. کرامت، قدرت، معجزه تا خو وایم دي ته چې دې کې عقل کار نه کوي. که عقل ته دا خبره تو وړاندې کې نو عقل یې تا سره نه مني. خو زمونږ په خپل رب یقین دی چې رب چاله څه طاقت ورکي هغه بالکل حق و سچ دی. زمونږ رب ته دا اسانه ده چې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه ته دغه طاقت ورکړو. که دا کرامت څوک نه مني هغه په حقیقت کې د خپل رب قدرت نه مني. ګورئ کرامت ویل کېږي د رب اصل قدرت ته خدای یو بنده په لاس باندې ښکاره کېږي. دا کرامت نه دی، بعضې خلک ورته کرامت وایي، دا کرامت دی. ګورئ دا خبره م یاده ساتئ. نو په جیلان ښار کې دا خبره ډیره زیاته مشهوره شوه چې د سیدانو په کورنۍ کې یو ماشوم پیدا شوی دی او د مور په غېږ کې روژه نیسي. چې کله دویم کال رالو او موسم غبر آلود و وریځ و ډیره زیاته، چا ویلې سبا روژه شته، چا ویلې سبا روژه نشته، چا ویلې سبا روژه شته، چا ویلې نشته. ټولو خلکو د جیلان په دې باندې فیصله وکړه که سبا شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه خوراک اونکو نو ټول جیلان کې به روژه وي، او که د مبارک خوراک وکړو
نو ټول جیلان کې به سبا کوجوي بل ورځ به روجه شروع کیږي. دا اولیاء نیکان پاکان څه عجیب ښکلي خلق دی والله. که د مور په غیږ کې وي د خلکو مقتدا ګرځېږي. ګورئ شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه په سبا چې ورځ راله د مبارک روجه وه د ده د برکته په ټول جیلان کې روجه شوه. ګورئ ټول جیلان کې او هغه روجه بالکل حق او سچ وه ټیک وه چې کومو خلکو د ده سره نیولې وه. ګورئ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه تاسې عظیمه هستی چې د آمد خبرې د پیدایش نه 200 کاله مخکې شوي دي. ګورئ 200 کاله مخکې د آمد خبرې شوي دي. حضرت شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله علیه چې دا زموږ د سلسله د قادری مبارک کې شیخ دی او د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه په مرشدانو کې دی. دا مبارک په تفریح الخاطر کې لیکي چې دا مبارک په خپل خانقاه استانه کې تشریف فرما دی او ناګهانه مراقبه شو. چې مراقبه شو وې د مبارک چې کله د مراقبین سر مبارک روچت کو وې په زبان مبارک 3 پیری دا الفاظ ادا ک قدمه علی رقبتی قدمه علی رقبتی د قدم د زما په سټ وی د قدم د زما په سټ وی د قدم د زما په سټ وی. مریدان ته پوښتنه کوي چې حضرت صاحب د چا قدم د استاسو په سټ مبارک ما دي؟ حضرت شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله تعالی علیه وتو فرمایل چې په 15 صدای کې با د الله یو ډیر لوی ولی په جیلان خار کې پیدا کیږي. ما ته مراقبه کې دا خبره منکشف شوه او دا غنم عبدالقادر وی لقب به محی الدین وی او د الله د طرف نه باغه په دې باندې مامور وی چې غبا د بغداد شریف په منبر باندې اعلان کوي چې قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله. سما قدم د هر ولی په گردن دی. غبا دا اعلان کوي زه اوس نه دا قدم منظورو مزما په سټ باندې دا قدم د حضرت شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه او د شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله تعالی علیه 200 کاله فرق ته ترمنځ. ګوره مخزن قادریه کې لیکي چې امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه هم د پیشنګوئی کړي و. هغه 350 کاله مخکې د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه نه تیر شوی دی مخکې. او امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه باقاعده چوغه مبارکه د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه د پاره پرې خو دی و او خپل خلفاو ته دا تلقین کړو که تاسو وفات کیږئ تاسو بخپل خلیفہ ته دا زما دا چوغه ورکوي. کاغذ تاسو خلیفہ بل وفات کی هغه ته بوای چې تو وصیت وکړي خپل خلیفہ دا چوغه ورکی. سو پورې چې د عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه نیراله دغه چوغه بس تاسو د خلفاو کې روانه وي. ګوره مخزن قادریه کې لیکي چې هغه چوغه اخر د حضرت ابو سعید مخزومی رحمت الله تعالی علیه چې دا د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه شیخ و مرشد دی داغه په لاسونو مبارکو حضرت غوث پاک سب ته په حواله شو. سبحان الله تاسو لوی شخصیت په مقدس مکه تیر شوی دی. حضرت شیخ ابو احمد صاحب رحمت الله علیه حضرت شیخ ابو بکر صاحب رحمت الله تعالی علیه دارنګي اذکار الابرار کې لیکي چې شیخ خلیل بلخی رحمت الله علیه دا د غوث پاک صاحب د مخ کې تیر شوی دي او د ټولو د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه د آمد تذکری مخ کې نه کړی دي. ګوره چې دا یو هستی دنیا ته راتلو والا ده دوی ته چې دا پته لګېدلې وه دا د کشف په ذریعه سره اولیاء نیکانو پاکانو ته الله تعالی د کشف سعادتونه ورکړي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه
اخلاق څنګه کرامات برکات هر څوک بیانوي. زما نن زړه غوښتل چې د غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه په اخلاق باندې خبرو کو چې ما او تاسو ټول ته یو نصیحت واخلو. یوازې تسبیح اړول نه دی ګوره چې مو تاسو دی غز غز لیل وی تسبیح ساتلی وی او اخلاق هم خرابي ګوره. یوازې پټکیم نه دی چې مو تاسو دی پټکی پسر کړی وی سپینې جامې دی مچولی وی لوی ګيري دی پریخي وی په ظاهر خو مو تاسو خپل صورت د شریعت موافق کو خو باطنم ګوره غرق تیلا بیا تبا دی ګوره. نا حضور علیه الصلاۃ والسلام په احادیث مبارکانو کې د زړه ته اشاره فرمایلی ده چې دا زړه ستاسو ټیک شو کنه نو هر د وجود اندام دی بیا ټیک شو ګوره. زما او تاسو زړه چې پاک شوی نه وي کنه کوم تاسو ډېر غټي غټي چوغې واچو کنه نو ګوره تاسو په دې چوغو په دې لباسونو باندې هیڅ چریم کمال ته مونږ نشو رسیدې ګوره. چې رسو نو دا شی به دا زړه به پاکو اخلاق به ښکلي کوو الله به چې کوم دی مو تاسو مخکې ځو ګوره. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه سخاوت پکې ډیر زیات پروتو. مبارک د خانقاه بس خالی نتلو دا چې خپل طبيعت او د مبارک وای څوک سائل بچرالو وای دو سره په موقع سنو نو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه بخپل قمیص مبارک وباسلو هغه ته به ورکو دا ځان له بازار کې خرڅ کا پدې چې څه پیسې راشي هغه من خپل ضرورت پورا کا خیر دی. خود خپل خانقاه به سوق بنوا نه پرې خودل ګوره. غربا او مساکین سره به ډیر زیات مینه او محبت وګوره. شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه با خوراک چې کولو نو غربا او مساکین سره بناستو د ای سره به پيو پلیټ کې پيو کاسه کې خوراک کولو ګوره او خوش طبیعتی به ور سره کولا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه داسې خوش طبیعتی او داسې معاملہ به وسره کوله چې گویا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه د دې ډیر قریبي رشتہ دار دی او په دغه خلکو غربو مساکینو کې بچ کم کمیو دای کې به بدیان پرتیوي نو غینه به چې شمپوشي کولا او دای کې بچ کم خوبیان پرتیوي او سپاک سے مبارک رحمت الله علیه به دغه صفت کولو دې د پاره چې د اخلاقم نور کولی شي دای کې د خوبیان نورم زیات شي ګوره. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه دون محبت پکې پروتو چې د هر مرید او د هر عقیدتمند بدا خیال او ګمانو چې د حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه ټولو نه زیاده مینه ما سره ده. د هر مرید او د هر عقیدتمند دا ګمانو چې د غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه محبت ما سره ده. رقیق القلب زړه ډیر زیات نرمو مستجاب الدعوات چې چاته به س دعا کوله الله تعالی به د مبارک دعا قبول ولا ګوره. بهوده الفاظ به نه استعمال ول ګوره په خبرو کې چې څنګه الله دې معافي کو مو تاسو استعمالو او د مبارک دا سرعبو چې د په مخ کې بم چا بد کلامی او بهوده الفاظ په خبرو کې نشو استعمالونه ګوره. د کنزلونه د بد الفاظونه سخت نفرت وګوره د غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه تخپل ذات په خاطر باندې بچانه ناراضه کیدونه که چانه به د غوث پاک سے بيدبي مشوا نو غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه وتزر مافیو کا خدا الله تعالی په بارکی د الله د حکم او احکام الهی متعلق بتی چې څه کمیو شو نو غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه باول پوی کو نصیحت په ورته کو چې بیا به تو شو بیا به ورته نصیحت وګو چې بیا به مغه نه من کیدو و شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه با بیا د ناراضګۍ
هغه اظهار به کولو او هغه مرید هغه سالک هغه عقیدتمند ته به خو خبرې کولې خبر راټولو بیا ګوري جلال کې ورته مبارک راتلو ګوري. حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایل با چې زما دا خواهش ته چې د فرایض نه بعد ز په دې دنیا کې چې سونه محتاج خلق دي سونه غربا خلق دي سونه مساکین خلق دي په دای باندې ز دوه ټیمه روټیا نه وخروما وای زما دا ډیر زیات خواهش ته. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه دا لنګر نه دی دا تقسیمول دا د مبارک ډیر زیات خو ګوره او سه هدیه او سه شکرانه چې به ورته راتلیا به ځان سری سارولم نه فرمایي چې د ته بچام شکرانه هدیه وروړه وای دا مبارک په چکم جانماز باندې تشریف فرماو د هغه جانماز لاندې بخلکو کې خوې وای لنګری بچرا کار شو ورته به فرمایي لاړ شه د هغه مصلی لاندې چې سونه شکرانه پرته د غټوله والا لنګر کې داخله کا سبحان الله ټوله والا. یو ورځ شیخ عبدالرزاق رحمت الله علیه چې د زوی مبارک ته فرمایي چې زما پلار مبارک حضرت غوث پاک صاحب رحمت الله علیه حج ته تشریف وړو د بغداد شریف نه چې بهر وته لګ مزل وکړو نو شپراله الته پلار یو کله حله دا غنو محله دا کلی حله نوم حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ مریدان او خلفاء ته فرمایي چې په دې حله کلی کې داس کورګوري چې هغه ټولو نه زیاده غریب وي چې سحری خړلی و د ماسپخینی د ماقام ماسوتل صدرک نه لګي داس کورګوري خلفاء مساکین دا عقیدتمن ګرځي یو کور پیدا کو چای کې یو بوډا یو دغه یو لور یا یو زوی اوسېدو. غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ای کر تشریف روړو هغه بوډا ورته وای چې حضرت صاحب ګوره موږ ستاده مل مستیا طاقت نشو لرلې تاسو چې کوم قدر احترام دی هغه موږ نشو کوله او موږ غریبی دا مفلسی دا غریب یو قربان ک تاسو بل زه تلاړی نو خبي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ وته فرمایل زبوم دل ته پاتې کی زما د خراس کا تاسو غم مکو په حله کلی کې چې سونه د غوث پاک سے عقیدتمن خبريږي سونه خلفا چې خبريږي سونه غټان خلک چې خبريږي ټول په منډه غوث پاک سے تر روان دي او غوث پاک سے تمنتونه کوي چې قربان د تاسو د اوسېدو د پاره مناسب دا زین دي. غوث پاک سے مبارک تو فرمایي زبم دل ته پاتې کی چې خلق پوښو چې غوث پاک صاحب خو نزي دي زنا نو سوکل چا چې پرړه کې شکرانه منلوي ها غزي ته روړي. غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه خدمت کې پیش کولی چا ګډان را وستل چا اوخان را وستل چا چیلې را وستي چا سرزر د غوث پاک صاحب خدمت کې پیش کول ډيري جوړ شول د پیسو او د سرو زرو او یو کندک جوړ شو د سارو چې درې سلور وځي غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه هغه غریب کور کې تیری کې چتلو هغه غریبانو ته فرمایل د هر سزا سره سنبال کړي دا ټول ګډان دا ټول چیلې دا ټول خان دا ټول ستاسو دي ګوره دا سروزر دا ټول ستاسو دي دا سونه پیسې چې مال خلکو را کړی دي دا ټول ستاسو دي ګوره یاره سر کله طبيعت د غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله نو دې ګوره خلکو د پاره یو عبرت پروتو چې ګوره تاسو په کلی کې داسې غریب او مسکین وو تاسو سره اوسه پوری مدد نکولو مو تاسو الله وسرا کړی وی په کار دی چې په محله کې په پیر بیانو کې په دوستانو احبابو کې چې هغه تقوادار انسان وي هغه سره مو تاسو مدد کولې شو په کار دا چې مدد وسره وکړو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ لباس په ډیر زبردست چولو
داسې لباس په اچولو چې په ټول بغداد شریف کې به د چانو هغه لباس. د یو خادم دی حضرت ابو الفضل احمد بن قاسم القرشی رحمت الله علیه دا غلوم دی. هغه فرمایي چې ما به د غوث پاک سے د پاره جامع کپڑے روړي. وای زه دکاندار ته لاړم، دا شیخ ابو الفضل دا دکاندار احمد بن قاسم قرشی دا دکاندار. وای دی دکاندار نما کپڑے روړي. وای ما ورته ویلي چې داسې جوړه راکا چې هغه یو غز په یو اشرفی وي. دا شیخ ابو الفضل وای چې پزړه کې مو ویلي چې دا دونه ګرانه کپڑا چالو وړي. وای ما وته چې دا کپڑا چالو وړي. وی راته و فرما چې شیخ عبدالقادر جیلانی سے بلوړم. دا شیخ ابو الفضل احمد بن قاسم القرشی رحمت الله علیه چې دا دکاندار دی فرمایي چې زما پزړه کې یو خطر تیر شو چې دا وخت د فقیرانو دا درویشان دا ګرانه کپڑے اچي، نو دا وخت د بادشاہان بلا کې می کپڑے اچي او دا غریبانان مسکینان دا پیسې کم نه دی بیا. واسه په پړه کې دا خطره دا خبره تیر شو. دا شیخ ابو الفضل احمد بن قاسم القرشی رحمت الله علیه فرمایي چې سر ورځ بعد زرالم د غوث پاک سے په مجلس کې کېناستم. وای زما پړه کې خدا خبره تیر شي و. وای ماته فرمایل چې احمد ته سوي چې غوث پاک سے ډېر ګرانه کپڑے اچي، خو زما د رب په ذات قسمی چې ماته د رب د جانب دغه حکم بیا رااله دی چې بحق علیک البس قمیصا زراعته بدینار. رب راته فرمایلی دی چې تا ته د زما د حق قسم وی چې ته به داسې کپڑے چې د هغې یو غز به یو دینار باندې خرڅېږي. ګوره ځکه چې ته زما محبوب یې. د محب دا خوښه وي چې دغه د محبوب ټولو کې اعلی او بالا وي. ګوره د محب هم دا خوښه وي چې زما محبوب د ټولو نه ښکلی لباس اچوي، زما محبوب د ټولو کې ښکلی وي. او بیا ورته فرمیل ای ابو الفضل دا لباس نه دی، ګوره دا په اصل کې مونږ د کفن په نیت تلو. ګوره دا وخت چې درویش وي هغه 1000 بار د الله په مینه کې په محبت کې مړ شوی وي. ګوره ګدا لباس مونږه چاو دا کفن په تور باندې اچو. ګوره غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ واده د 51 سال په عمر کې کړو. یو مرید تنه تپوس کې چې حضرت صاحب تاسو دا واده دونه لیټ کو د 51 سال په عمر کې. غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ وت فرمایي چې اول خو گوشه نشینو 25 کاله غوث پاک صاحب گوشه نشینو. ګوره 25 کاله په دې کې مختلف تکالیف په غوث پاک سے مبارک تیر شوی دي. بیا وی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه راته د وعظ د نصیحت حکم بلوش. نو د 51 سال په عمر کې غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ تا د واده حکم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کو. ګوره د غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بیبیان سلور وی اصل کې بی بی مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بی بی صادقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بی بی مؤمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ او بی بی محبوبہ رحمت اللہ تعالی علیہ. دا غوث پاک سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ 27 بچیو. ګوره 27 زامن دا مبارک او د مبارک 2 شلوریانې وی. ګوره او ډیر زامن د مبارک د تقریر په دوران کې د وجد په کیف کې وفات شوی دی. ګوره د غوث پاک سے خپل بچی. ګوره مبارک با خپل بچی ته قتل چې روح ورکای بچی می وفات کیږي خپل بیان به جاری ساتلو. ګوره چې کله به بیان نه فارغ شو مریدان
زما د دې بچی د کفن دفن بندوبست برابر کړي چې جنازه پی د حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په بیان کې به 70,000 خلق ناستو ګوره او یا زره خلق بناستو او د کرامتو چې څنګه بډونبي سړی د आवाज اوریدو داسې به اخیری سړی ما आवाज اوریدو ګوره دا ولی د فرمای چې یو ځل په مدرسې نظامیه کې ودومه د مسبخین کیلوله مې کوله چې ګورم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تشریف وروړ وای ما ته فرمای چې یا بنیا اے بچوړیا زما نسیا لما لا تتکلم ته دې خلکو ته ولې تقریر نکې وای ما ته فرمای انا رجل اعجمی زه یو عجمی سړی قربان زب څنګه فصحای عرب ته بیان کوم دا خو عرب دي ټول د دې په شان عربي خو زنه شم ویلې وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راتو فرمن افتح فاکا بچی دا خلا مبارک د کلوکا وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورتا و پیری لاړ مبارکی په خلا کې واچولې ګور ته فرمایي چې رسول الله مبارک خو تشریف یوصلو لږ وخت بعد ګورم چې سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تشریف وروړ اور اته فرمایي چې بچوړی ته ولې تقریر نکې وې د مبارک ته هم ماغه خبر وکا وې حضرت علی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ راته فرمایل چې خلد کلوکا وې د مبارک راته شپک پیری لاړې راکې وې ما ته فرمایل قربان تاسو مخ کې رسول الله مبارک راغله غیرته او پیری لاړې مبارک راکې او تاسو شپک پیری وې راته فرمایل زه د حضور علی السلام ادب احترام کوم زکه او پیری یا دا وو پیرونو زیات تعالی لاړې مبارک خپل نه در کوم نو کله نه دا مبارک ته چې د حضور علی السلام دا لاړې مبارکي او د حضرت علی سے مبارک دا لاړې مبارک د وجود مبارک ته داخل شوي د مبارک چې کله نه بیا وعظ او نصیحت شروع کو 40 سال مسلسل خلکو ته وعظ او نصیحت کړي دي ګور 40 سال جنات په مرترات لخد د بیان اوریدو د پاره شیخ عبد القادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه نه جنات ګور ډیر سخت یریږي ډیر تیریږي اوسم تیریږي نو جنات بم د مبارک بیان اوریدو د پاره راتلو حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه کې ادب احترام ډیر زیات د اولیاء پروتو ګوره ښا غوث پاک سے به چې ادب د اولیاء د نیکانو پاکانو ډیر زیات پروتو غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زمون په وخت کې د الله یو ولیو دا غنوم حضرت شاه محمد غوث رحمت الله علیه دا غنوم وای داغه دا کرامتو چې هغه په مجلس کې ناس تو ناګهانه به غیب شو ستا په نظر کې بتا د مخامخ ناستو او غیب شو او لږ وخت بعد به مغزي بیا راښکار شو وای ما سره د مدرسې دوه مرګري نورو عبد الله بن علي او ابن سقا وای دا ما سره شو وای زم شوم ور سره وای دا عبد الله ابن علي وای چې زه خو به دنه داسې سوالونه کومه چې دی بلا جواب وکم دا شاه محمد غوث رحمت الله علیه د ابن سقا ویلي چې زه به داسې سوالونه کومه چې د مریدانو په مخ کې به ملامت وکم غوث پاک سے مبارک و تو فرمایل چې زه خو زم د دعا د پاره زبته دعا اخلم چې کله دا دریمونه راله هغه غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې مونږ او قتل خلق ناشتي خود چې کم د ناشته زید هغه خالی پروت دی
غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې موږ په خپل سترګو قتل چې دې په هغه ځیمان دي راخکارو شو په خپل غدای مان دي زموږ دستور ګوړان دي خو چې څنګه راخکارو شو دا شاه محمد غوث رحمت الله علیه وای ما سره چې دا کم دوه مرګرو دی ته ډیر په جلال کې وکتل او ما طرف ته چې مخ راتو کو وای ما ته ډیر د مینو د محبت په خندا کې وکتل وای هغه ته فرمایي دا شاه محمد غوث رحمت الله علیه چې تاسو دا سوالونه دي او دام جواب دی دی عبد الله ابن علي ته وای چې تا خو صرف سوال کولو زه دې ملامت کولم خدا طالب خدای علم درکې خود سجدي توفیق به درته نه ملاويږي دنیادار عالم به دنیادار د ابن سقات چې مخراتو کو د ډېر خطرناک خبر وک ورته فرمایل طالب خدای ډېر لوی علم درکې لوی عالم به در نه جوړ شي مناظری بکې خو خاتمه دی په کفر ده د اولیاء سپېړ الله دې هر څوک ساتي ګوره غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه ته چې مخراتو کو وای بچي ته خلا طالب علمي خو ما ته هغه وخت اوس نمخکاری چې د بغداد شریف منبر بوي او ته به یو اعلان کې چې قدمي هذه علی رقبه كل ولي وما غشان وشوا دا ابن سقا چې کوم دنه ډیر لوی عالم جوړ شو عیسایانو سره يهوديانو سره به مناظري کولې پر روم کې نو ابن سقا ډیر لوی عالم جوړ شو مناظره به کولې پر روم کې د مناظره کوله یو عیسائی سره د روم د بادشاہ پکې موجودو د روم بادشاہ سره لور راغلی و هغه ډیره حسین او جمیله و چې کله ابن سقا په نظر پریوتو د پاغه باندې عاشق شو ګوره د ولی خیره چور بزوز لګیدل نه چې عاشق شو هغه ته د نکاح پیغام ولېګلو ورته ویلي چې دا خو عیسایانه ده او ته محمدي مختاله دا څنګه در دی خاموش پات شو س مدباد بیا د نکاح پیغام ورته ولېګلو هغه ورته بیا ویلي چې درېمه پیری وته پیغام ولېګلو نو ورته دا شرط لګولو کته عیسائی کیږي نو طالب یاده جنې درکو هغه ولا په دین نه ویل چې د رمضان خلاص شي خو دا شرط منظور کو چې منظور کو بس سړی عیسایت قبول کو نکاح شوا داسې قسمه بیماری پیراله چې پمن شو د هغه د روم د بادشاہ لور د ځان نو شړلو حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې زه چرته پلار روانم وای چې ما د ابن سقاو کتو چې پروت ته پمن مچان په بنګيږي وای ما ورته ویل چې څه حال دی وای ما ته چې دا حال مې دې چې د تخکار وای ما ورته چې د قران نه در تصیات دي کنا دین محمدی چې تاب مناظری کولی هغه نه در تصیات دي کنا وای ما ته صرف د سوال الله سم زیباری او آیات مبارک را یاد دي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين چې ډیر کرته بدا کافران ارمانو کی چی پرواز د محشر چې کاش مونږ مسلمانان وي دا د ولی الله خیره وګور هغه بل مرګره عبد الله ابن علي چې کوم هغه عالم شو خود دین خدمت ته الله وانشت دنیا پرستو تجارت خود په ترکیو منست نه پاتو د دین خدمت نه پاتو هغه ممداسي لاړو مړ
او غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ چې د ولی ادب کو احترام کو الله ولدون لوی عظیم اور وز ورکا چې اوسم د خلکو په زړونو حکومت کوي لګیا دی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ اقوال ویم غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل ته د نفس په خواهشاتو کې اخته او نفس ته په تباکولو کې اخته دی وای. دا ډېر د عبرت والا اقوال دي ګوره وګ ورته کېده وای حسن خلق دا دی ښه اخلاق دا دي که تا سره څوک بې وفایي مو کي بس تا باندې اړو اثر ناري شي پروا یې مه کوه. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ فرمایي چې چا سره په محبت کې جلدی ډیره مکه وګوره. اسنه چې یو سړی د مینې محبت دونه قابل نی وته ولدونه مینه ورکی چې بیا رست پیمانه او هو دا مې سوک سړی خودونه د مینې محبت قابل نو او ما ولدونه مینه ورک. فرمای چې په دشمنی کې په عداوت کې ډیره جلدی مکوا. یو سړی به د مینې د محبت لایکی هغه بستا سره مخلص وي ته به سره دون په عداوت کې په دشمنی کې مخ کې لاړ شي رستو بخ پیمانه چې او هم خود سره ډیر جاتے وکړو. نو په محبت او عداوت کې غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ فرمایي چې احتیاط کوئ ځان له دل پینک م جوړوي چې هر چا له بس زړه ورکوي ګوره هر چا سره نفرت هم وکړي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل چې مال وګټه خو مال د آخرت د پاره ولېګه ګوره د آخرت د پاره ذخیره کا. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې ډېر خبرې مکوه د خبرو ابتدا ته مکوه که چا سره دوست سره ملوم شوي مجلس کې کیناستې نو د خبرو ابتدا مکوه جوابا کلام ډېر کوه چې چا درنه څه تپوس وکړو جواب ورکه ګین بس د خدای ذکر کوه. فرمایي چې څنګه ستا د نفس د الله د حکمونو نه انکار کوي تم تکړه شه د نفس د خبرو نه انکار شروع کا. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ فرمایي چې زه تعجب کوم په داسې سړی باندې چې خلکو کې عیبونه لټوي او د خپل عیبونو نه خبره دي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې تنگدستی او بیماری کې چې صبر وي دغه تنگدستی او بیماری د انسان د پاره د عزت سبب ګرځي او کوم تنگدستی کې او کوم بیماری کې چې صبر نیوي دغه تنگدستی او دغه بیماری د انسان د پاره عذاب سبب ګرځي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې چا کې ډېری خوبیان نیوي نو داغه خلکو ته ګوره نقصان هم ډیر نه رسیږي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل چې ستا په شان دنیا ډیر او پالل دنیا غټ کړل اومدي دنیا بیا وخوړل ګوره. فرمایي یعنی دنیا باندې فخر او غرور مکه وګوره. فرمایي چې زه تعجب کوم په هغه سړی باندې چې هغه چې زما د حال الله خبر دی او بیا په ګناه ورځي وي حیا نه کوي د ربنا. وځه تعجب کوم په دې باندې په هغه سړی باندې چې په خله باندې وای چې دا دنیا فانی ده دنیا ختمیدون کې ده او بیا هم د دنیا محبت په زړه کې ده بیا هم د حلال او د حرام تمیز نه کوي. حضرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ به فرمایل متکبر انسان ته سو کوم اوچت نظر نه کوي ګوره اوچت نظر چاته کوي خلق نو هغه عاجز پسند خلکو ته اوچت نظر کوي ګوره عاجزي شروع کوي د الله رضا ده لپاره. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیہ فرمایي کہ زمون گناہ صرف داوی چې زمون پزړه کې د دنیا محبت پروت ته وای د دوزخ د طول لپاره دا ګنام کافی ده بس. وره ګوره اول زه سوچ کوم بیا د تاسو چې زمون پړه کې د دنیا سونه محبت فرمایل به رحمت مغواړه رحیم مغواړه چې رحیم ستا شو هر څه بیا ستا دی ګوره
غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل مؤمن سړی چې وی هغه خپل مال او دولت خپل بچی الله تعالی تسپاري او منافق هغه په مال او دولت باور کوي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې دا چا انجام مرګ وي، چې دا چا انجام مرګ وي هغه لوي د خوشحالي څخه خبره پکار ده. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې دنیا وګټه، زه تاسو د دنیا نه منع کوم، خو دنیا له پزړه کې زه مو ورکا وګوره، دنیا په لاس کې وساته چې ستا پزړه باندې قبضه چرته ونکړي. فرمایل به غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه چې د لقمې خیال ساته ګوره د نوړی، ځکه چې د اعمال بنیاد دغه نوړی ګرځي ګوره چې نوړی دی حرام وجود ته داخله شوه، نیک و اعمالو نه به د ورځ تر ورځې بیا زړه تورېږي، بدۍ طرف ته به مایله کېږو. او چې پاکه نوړی دی وجود ته داخله شوه د هغې اثرات به دا وي چې ته به نیکۍ طرف ته مایله کېږو. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې اخلاص د دې خبرې نوم دی که خلک ستا تعریف وکړي یا خلک ستا بد ووایي په هېڅ خبره پروا مه کوه، بس که څوک د تعریف وکړي هم خوشحالېږه مه، او که څوک د مذمت وکړي هم پې خفه کېږه مه. ګوره غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایل چې څوک د بادشاهانو سره ناسته کوي د ده زړه به ډېر سخت وي، دی به مغروره وي. ګورئ شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې څوک د هلکانو سره ناسته ډېره کوي دی به غیر سنجیده وي. ګورئ شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې څوک زنانو کې ډېره ناسته پاسته کوي د کې به جهالت ډېر زیات وي. ګورئ غلط خواهشات په پکې ډېر موجود وي. ګورئ شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایي چې څوک فساق او فجار سره ناسته کوي دی به په ګناه باندې ډېر تکړه وي. ګوره شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایي چې څوک علماء سره ناسته کوي دکې به د علم شوق راځي. ګوره او فرمایل به چې څوک اولیاء سره ناسته کوي دکې به د الله تعالی اطاعت راځي. ګوره تابعداري به پکې راځي. ګوره غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي که ته چا سره مینه کول غواړې، محبت کول غواړې، د هغه د آخرت فکر شروع کوئ چې د هغه آخرت تباه نه شي. صوفیه کرامو څونه ښکلي اقوال دي. ګوره هر یو قول په زړه باندې د لیکلو دی، زړه کې د ځای ورکولو دی. ګوره داسې ډېر ښکلي اقوال دي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایي چې تاله په وړه وړ خبره غصه درځي وای ځان په اولیاء په نیکانو پاکانو کې بیا مشماره. ګوره نن سبا خو الله دې معافي وکړي مونږ بلډ پریشر بس بانه کړی دی که نه، بلډ پریشر ویره بس بلډ پریشر مې های شو. نو الله دې مونږ ټولو کې د خپلو مشایخو د ښکلي اخلاق راولي. ګوره غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د وجود مبارک په لحاظ سره درمیانه قد والو، د ده روزي مبارک ډېر ډبلې وي ښکلې او جنګېدلې وي ښکلو کې، سینه مبارکه کوشاده وه، د دې دوه اوږو ترمنځه فاصله ډېره وه، سینه مبارکه کلو وه پلنه وه، اواز یې درون اواز و چې یو ځل په مجلس کې به مبارک خبرې شروع کړي داسې به خلکو باندې رعب طاري شو چې چا به ټوخې قدرې نه شو کولی. او مریدان فرمایي چې موږ به خپل مرشد سره کله ناسته کوله او د مرشد دا مجلس به کله برخاست شو ختم به شو وایي چې کله به بهر راوتو مونږه وایي هغه کیف او سرور به موږ ته داسې محسوس کېدل چې کوم د شیخ او مرشد په مجلس کې موږ ته حاصل شوی و لکه چې موږ یو خوب کتو غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه داسې هستی چې د ده په باره کې دام راځي چې د دا ماسوتن په مانځه باندې د سحر مونځ 40 کاله کړی دی. ټوله شپه به په عبادت کې مصروف وي، ذکر اذکار مراقبو کې به مصروف. د ده په نسبت باندې تهجد طریقه دا ده
غوث پاک سے فرمایي زمونږ چشتیان مبارکان تهجد په داسې طریقې سره کوي چې دا تهجد په هر رکعت کې 3 پیری سورہ اخلاص شریف وي. غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه طریقه دا ده د قادریانو د تهجد چې دای په لومبي رکعت کې 12 پیری سورہ اخلاص شریف وي، په دویم رکعت کې 11 پیری، 2 رکعات شو، په بل رکعت کې به 2 رکعات نیت وتړلو، نو په غیر رکعت کې په لومبي رکعت کې 10 پیری سورہ اخلاص شریف، په بل رکعت کې 9 پیری سورہ اخلاص شریف. دارنګي دا 2 رکعات نور نیت وتړلو، نو په لومبي رکعت کې 8 پیری سورہ اخلاص شریف، په دویم رکعت کې 2 پیری، نو داسي کمیږي را کمیږي. نو 12 رکعات د غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په طریقه باندې داسي تهجد کیږي. او زم چشتیان مبارکان وای چې هر رکعت کې 3 پیرو سورہ اخلاص شریف وایا، داسې شو چې په هر رکعت کې تهجد کې تا د قران ختم وکړو. نو غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه با تهجد کول ډیر زیات ګوري، مبارک با قیام اللیل کول ګوري، ډیر وی نورم صفات شتا، فضائل شتا، مناقب شتا. الله تعالی دې د مبارک جمله اولیاء او صاحبانو سره درجات بلند کی، او غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د ټولو د سر تاج دی ګوري، د قادریانو مبارکانو، د چشتیانو مبارکانو، د سهروردیانو مبارکانو، د نقشبندانو مبارکانو، د ټولو اولیاء کرامو د سر تاج دی. او څنګه چې د قادری مبارک ته فیض جاری دی، دا چې ټول سلسله حضرات ته د فیض جاری دی ګوري، نو زمونږ د سر تاج دی. الله تعالی دې د مبارک غلامانو خادمانو کې زموږ تاسو د ټولو شمار راولي. فرمایي چې څوک ما خپل پیر غني او خپل ځان زما مرید غني، پر ورځ د محشر به الله ز جنت تزم چې د لپاره دربار الهي کې سفارش وکړو. الحمدلله زمونږ شیخ دې، زمونږ مرشد دې، زمونږ د سر تاج دې. نعره غوثیه یا غوثیه، نعره غوثیه یا غوثیه. او داسې لوی ولی اولاد چې لږه مینه دې ور سره کړې ده، ډیر خیر دغه د برکت الله درکړي دی. ګورئ چې دا چا مفلسی وی، لږ تنگ دستی وی، غریبی وی، مسکینی وی، دا یو عمل دلته نه یو سي چې هغه هر میاش کې د خپل وس مطابق د غوث پاک صاحب رحمت الله علیه یو لسم ورکوي. ګوره یاره داسې په یو مراد شروع کته ګوره چې سکی چې د غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه خیر او برکت تعالی د بغداد شریف نه دی کور کې الله درکې کنه درکې. سبحان الله. فرمایي چې 2 رکعات نفل او که زما د پاره د ایصال ثواب، او هر رکعت کې 11 پیری سورہ اخلاص شریف وایا، او زما وطن طرف ته، زما قبر مبارک طرف ته خپل کور کې 11 قدمونه واخلا، او هر قدم سره زما نوم مبارک واخلا، او بیا چې کوم ځای کې 11 قدم پوره شوال ته دعا او که زما په وسیله رب دې هر مشکل آسان کړي. اے په خپل کور کې چې داغه طرف ته صرف 11 قدمونه والی، رب در لداغه فیض درکړي چې داغه دربار ته لاړ شي سونه به فیض ملاوي. داغه دربار شریف ته دی الله مونږ ټول بوجي، او الله تعالی دې داغه فیضان او برکات تاسو سره ټول سره دی الله د جون په هر لمحه کې شامل حال کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.